السلام علیکم. صرف په یوه پاڼه باندې زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم د مکمل 63 ساله زندگی خلاصه په یو څو لمحو کې د پیدایش نه وروسته اولني 4 کاله زموږ د نبی د طایف په خوا کې د بنو سعد په قبیله کې د حضرت حلیمه سعدیه په کور کې تیر شول. 2 کاله د پیوس کو زمانه او 2 کاله نور. بیا واپس کړی شو خپل مور ته. د 6 کاله په عمر کې ته مور بیبي حضرت آمینه وفات شوه. د هغو د پرورش ذمواري د هغو نیکه حضرت عبدالمطلب صاحب واغسته، خو د 8 کالو په عمر کې ته نیکه هم وفات شو او بیا یې ذمواري د پرورش تر ابو طالب صاحب واغسته. د 8 کالو د عمر نه وروسته زموږ پیغمبر چونکې یتیم و، نو د مکې بیزې به یې سره ولې په محنت او په مزدورۍ باندې د پاره د دې چې په چا باندې بوج نشي. د 12 کالو په عمر کې د خپل تر سره اولنې د شام تجارتي سفر وکړو، خو د وجوهاتو په بنا شام ته ونه رسېدو، واپس مکې ته راولېږلی شو. د 20 کالو په عمر کې زموږ پیغمبر په حرب فوجار کې شرکت وکړو، کم چې د قریش او د قیس د قبیلو په منځ کې شی. قریش په حق باندې و، ځکه زموږ نبی د خپل قبیلې سره ولاړو. د دې جنگ نه 100 میاشتې وروسته زموږ پیغمبر په حلف الفضول په عظیم اګریمنټ کې شرکت کړو. د 20 کالو په عمر کې چې کم د ظالمانو خلاف د مکې نوجوانانو جوړ کړو، د هر مظلوم مرسته وکړو. زموږ پیغمبر د 20 کالو د عمر نه د تجارت آغاز وکړو، او د تجارت 3 قسمونه زموږ پیغمبر کړی دي: مزاربت هم، شرکت هم، او یوازې انفرادي تجارت هم. او په دې تجارت کې د بازار په ژوند کې زموږ د پیغمبر کردار د خلکو مخې ته راغی، او خلکو به بیا زموږ پیغمبر ته د محمد په ځای باندې صادق او امین وي. زموږ پیغمبر د 15 کالو په عمر کې د شام 2مې تجارتي سفر کړو. په مزاربت باندې د مالدار زنانه حضرت خدیجه مال شام ته وړو، او د 15 کالو په عمر کې بیا د دغه زنانه حضرت خدیجه سره نکاح وکړو، ځکه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه ډیره زیاته متاثره شوه. د واده په 3م کال باندې الله پاک زموږ پیغمبر له زوی ورکو حضرت قاسم، خو په وړوکوالي کې بیا وفات شو. د 13 کالو په عمر کې ول الله اولنۍ لور ورکړه حضرت زینب. د 33 سال په عمر کې 2مه لور وشو حضرت رقیه. د 34 سال په عمر کې 3مه لور کې وشو حضرت ام کلثوم، او د 35 سال په عمر کې د ټول نه کشره لور کې حضرت فاطمه پیدا شوه. د 35 سال په عمر کې هغه عظیم واقعه وشوه کوم چې زمون د پیغمبر کردار د پوره مکې مخې ته راوستو، چې د خانه کعبه تعمیر کوو د مکې خلکو، او بیا حجر اسود د نسب کولو ټیم چې راغی، نو د ټولو قبیلو په منځ کې اختلاف پیدا شو. خبره جنگ ته رسیده، خو هغه فیصله وکړه چې سحر وختي خانه کعبه ته څوک رادن نشو. هغه به فیصله کوي او مونږ به منو. سحر وختي رسول الله صلی الله علیه وسلم راونوتو، او ټولو په یو جبه باندې په یو आवाज وی د دې سړي باندې زموږ اعتماد دی او فیصله مونږ منو. زموږ پیغمبر حجر اسود په سازر کې کېښودو، د هر قبیله مشر سازر ونیو او هغه ځای ته ویوړو. زموږ پیغمبر په خپل لاس او حجر اسود د خانه کعبه په دیوال کې ولګو. چې کله زموږ د پیغمبر عمر 38 سال ته ورسېدو، نو تنهایی پسند شو. د مکې نه لرې غار حرا ته بتو، اول ته به د الله عبادت کو، غور او فکر به کو. 3 کاله بعد چې زموږ د پیغمبر عمر 40 کاله مکمل شو، 6 میاشتې په لپاسه تیر شوې، یعنی د عمر 41 کال چې په غار حرا کې اولنی وحی هغه په پیغمبر نازل شو، او زموږ پیغمبر ته د نبوت ذمہواری حواله کړې شو. 3 کاله مسلسل زموږ پیغمبر خفیه دعوت چلو او دا خبره کولاوه نه کوله. او د نبوت 4م کال چې زموږ د پیغمبر د عمر 44 کالو علی الاعلان زموږ پیغمبر د نبوت او د اسلام دعوت شروع کو. د دین وجنا د قریش خلکو زموږ په پیغمبر او داغه په مرګرو باندې ظلمونه شروع کړل. د نبوت په 4م کال زموږ پیغمبر ډیر تنگ شو او ځان له دار ارقم مرکز ورګرځو. دا د یو صحابي کورو په غر کې زموږ پیغمبر په دې کور کې ناسو دار ارقم ورتوي. خلک به زموږ د پیغمبر خالت لل. د نبوت په 5م کال د مکې مکرمه د خلکو د مظالم نه چې مسلمانان تنگ شو، زموږ پیغمبر ورته حکم وکړو چې حبشي ملک ته هجرت وکړي. دا هجرت حبشه اولاو اولنې هجرتو، په دې کې 11 سړو 4 زنانو هجرت وکړو. د پیغمبرۍ په 4م کال باندې زموږ پیغمبر بیا کمزور مسلمانانو ته حکم وکړو چې حبشي ته هجرت وکړي. په دې موقع باندې 83 سړو 18 زنانو هجرت وکړو. د نبوت په 4م کال چې دا زموږ د پیغمبر د عمر 46 کالو حضرت حمزه مسلمان شو. 3 ورځې بعد پس حضرت عمر فاروق سے مسلمان شو. د عمر فاروق سے مسلمانېدلو اسلام له عزت ورکو، او د دار ارقم نه مسلمانان خانه کعبه ته راووتل او خانه کعبه خپل مرکز جوړ کو. او د نبوت په 1م کال باندې
ټول مکې د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بایکاټ وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په شعب ابي طالب کې د غرونو په منځ کې محصور شو. 3 کاله دا محاصره وه، دا یو قسمه جیل او دا تکلیفونه مسلمانانو برداشت کړل. 3 کاله بعد د نبوت په 10 کال باندې چې زموږ د نبی عمر 50 کاله د دغه محاصرې نه زموږ پیغمبر راووتو. دا د خوشحالۍ خبره وه، خو دې کال طعام الحزن وی. دا د پیغمبر د ژوند د غم کال ځکه چې بیبي حضرت خدیجه او تر حضرت ابو طالب سے بھی وفات شو. د نبوت په 10 کال د مکې د مظالمو د وجنه زموږ د پیغمبر زړه د مکې د خلکو نه وټکید او کوشش وکاو چې بهر ز اسلام دعوت ورکم. نو د نبوت په 10 کال د طائف سفر وکړو، خو د طائف خلکو عزت ورنکو، په ګټو باندې زموږ پیغمبر وویشتو، د طائف نه راوویستو. د نبوت په 10 کال د معراج واقعه وشوه او د نبوت په 10 کال د یثرب د علاقې 6 نوجوانان مسلمانان شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام یثرب ته ورسو، په یثرب کې خورول شروع کړل. د نبوت په 12 کال چې دا زموږ د نبی د عمر 52 کالو، هغه یثرب مسلمانان بل کال بیا رالو. 12 مسلمانان ته جوړ شو او په مینا کې د یو غاټۍ په یخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لوز وکړو. دې ته بیعت عقبه اوله وی. زموږ پیغمبر وسره مصعب ابن عمر مرګره کو وی دې بوزې د ځان سره یثرب ته او کور په کور د اسلام دعوت ورسوي. هغه کور په کور د اسلام دعوت ورسو او یو کال بعد د نبوت په 14 کال باندې بیا رالو. په دې موقع 75 افراد راغلو، پای کې 2 زنانو مې د مینا په واده کې زموږ د پیغمبر سره بل بیعت وکړو. دې ته بیعت عقبه ثانیه وی او زموږ پیغمبر له دعوت ورکو چې مکه پرېږدوه او مدینه ته راشه. او د نبوت 14 کال نه وروسته زموږ پیغمبر مکه پرېښوده او مدینه منورې ته هجرت وکړو. د نبوت د 14 کالو ته مکی زندگی وی او زموږ پیغمبر مکه پرېښوده، یثرب ته لاړو. یثرب هجرت نه وروسته د هجري کالونه شروع کیږي او د یثرب نه مدینه منوره نوم شو. د هجرت په اولنی کال باندې زموږ پیغمبر اول د قبا په بسته کې جمعات جوړ کو، بیا مدینه ته داخل شو، الته مسجد نبی جوړ کو، پای کې اذان شروع شو. د مواخات اګریمنت زموږ پیغمبر جوړ کو. د مدینه یو صحابي او د مکی یو صحابي رور کل چې داغه د کور تنظیم کې د خوراک او د اخراجاتو تنظیم کوي. الته کې ریاست جوړ کو او د میثاق مدینه په نوم باندې د مدینه د مسلمانانو د مشرکین او د يهودو په مشترکه یو قانون جوړ کړی شو. د هجرت په 2م کال زموږ د پیغمبر عمر 55 سالو تحویل قبله حکم راغی. قبله د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته کړی شو او عظیم جنگ غزوه بدر وشو چې 313 صحابه کرامو پکې کافرانو له شکست ورکو. روجا او زکات فرض کړی شو، د اخترونو منځونه شو. غزوه بنو قینقاع په 2 هجری کې شوې ده چې په مدینه کې د يهودو د قبيله غداری ورکړه. پیغمبر وسره جنگ وکړو، دا د مدینه نه وېستل شو. د هجرت په 3م کال زموږ د پیغمبر عمر 56 سالو عظیم جنگ غزوه احد وشو چې د مکې کافرانو د غزوه بدر بدلا غستو د پاره په مسلمانانو حمله وکړه. اول جنگ ګټل شو خو د اجتهادي غلطۍ د وجه بیا مسلمانانو جنگ وبېلو او یا صحابه کرام پکې د پیغمبر شهیدان شو. د هجرت په 4م کال باندې غزوه بنو نذیر وشو. دا د يهودو دویمه قبیله په مدینه کې چې غداری کړی و او پیغمبر داغو سره جنگ وکړو. د جنگ په نتیجه کې دا د مدینه منورې نه وېستل شو او په دې کې د رجی او د بیر معونه دردناک واقعه وشوه چې د پیغمبر 10 صحابه په رجی کې او یا صحابه کرام په بیر معونه کې شهید کړي شو. د هجرت په 5م کال باندې غزوه خندق وشو. د غزوه احزاب وموي چې ټولو کافرانو په شریک په مدینه منوره حمله کړې و، خو د خندق په ذریعہ د الله په مدد مسلمانانو فتح بیا مونده. غزوه بنی قریظه وشوه چې دا د يهودو درېمه قبیله و. داغو غداری په نتیجه کې زموږ پیغمبر داغو سره جنگ وکړو. د هجرت په 4م کال باندې په 6 هجری کې زموږ پیغمبر خوب ولیدو او عمره د پاره راغی. د مکه کافرانو عمره ته پرې نه خودو. ها البته د مسلمانانو د کافرانو په منځ کې د 10 کالو د پاره صلح حدیبیه د امن معاهده وشو چې جنگ به د بل خلاف نکو. هم په دې صلح حدیبیه کې بیت رضوان شو چې صحابه کرامو د پیغمبر په لاس د مرګ بیت کړو. الله ته د رضامندۍ اعلان کړو. د هجرت په 9م کال باندې چې زموږ د پیغمبر عمر 70 کال ته ورسید، زموږ پیغمبر د صلح
حدیبیه د امن نه فایده واغسته او د پوره دنیا د بادشاهانو په نوم باندې د اسلام خطوط ولیږل. په دې کې غزوه خیبر هم وشو. خیبر د یهودو مرکز او کم یهودیان چې د مدینې منورې نه ویستلی شوي بنو نذیر هغو خیبر ته تلو او هغه د سازشونو ګډ جوړ کړو. زموږ پیغمبر په خیبر حمله وکړه او خیبر فتح کو. په دې کال زموږ پیغمبر عمرة القضاء ادا کړې وه. کمې عمرې له چې تله او کافرانو پرېښودی نه و د هغې قضا عمره. او کم مسلمانانو چې حبشې ته هجرت کړو په دې کال باندې هغه واپس رالو. د هجرت اتم کال 8 هجري ډېر عظیم دی. زموږ د پیغمبر عمر 1 کال په دې کال باندې مکه فتح شوه. خالد ابن ولید سے مسلمان شو. د مکی اکثر خلک په اسلام کې داخل شو. غزوه موتا شوه. دا اولنې جنگو د عیسایانو خلاف. روم عیسایانو په مکې په مدینې حمله کوله. زموږ پیغمبر د هغو د رکاول دپاره لښکر موتا ته ولېږو. هلته د روم د عیسایانو د مسلمانانو خلاف جنگ وشو. د فتح مکې نه وروسته غزوه هنین وشو د طایف او د غطفان د قبیلو خلاف او غزوه طایف وشو. 9 هجري چې زموږ د پیغمبر عمر 62 سالو دې ته عام الوفود وی. د وفدونو کال فوج در فوج به خلک راتلل. وفدونه در وفدونه په اسلام کې به داخلېدل. په دې کې غزوه تبوک هم شوی دی چې هغه رومیانو بیا د اسلام خلاف د جنگ کوشش کو. زموږ پیغمبر پسې تبوک ته ووتو خو جنگ پکې ونه شو. البته اګریمنټس وشو او په دې کې اولنې اسلامي حج هم شوی دی. زموږ پیغمبر په خپله تشریف نه وړی خو ابوبکر صدیق صاحب امیر کو حج اسلامي وشو. 10 هجري چې زموږ د پیغمبر د عمر اخرنۍ کالو 63 کاله ته عمر رسېدلو. په دې کې زموږ پیغمبر حجة الوداع دقه یو اسلامی حج کړی دی د عمر اخرنی حج. په دې کې د دین اسلام تکمیل وشو. الله آیت نازل کو چې موږ اسلام مکمل کو. د دې حج نه 81 ورځې وروسته چې په حساب کې 11 هجري شروع شوه د ربیع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او دا عظیم انسان د دنیا نه پرده وفرمایله.